په حلال ساوري کې هغه کم سيزونه دي چې شریعت تاغې د استعمال او د خوړلو نه مونږه منع کړي یو او هغه حرام دي. نو دا ته زه بیانوم په خپل باندې مو اوري او د نور ملګرو سره هم شیر کړئ. د ټول نه اول عبد الله ابن عباس سے روایت کوي، سنن کبرا کې امام بهقي دا حدیث ذکر کړی دی، معجم اوسط کې امام طبراني وغیرہ، چې دم مسفوحه یعنی د علالولو په وخت کې د ساوري نه چې کوم وینه بهيږي، کدا د قرباني وي او کدا غیر قرباني ساوري وي، خود دغه وینه چې د دې خړل استعمالول داسې دي حرام. دویم نمبر د وړو بولوزه د دې خوراک حرام دی، شریعت منع کړی یو. دریم نمبر د ډکو بولوزه هغه خړلوم حرام دي. سلورم نمبر خصيتين یعنی د نر ساوري انډي چې دي دغه خوراک حرام دي. او پنځم نمبر غدود دا د ساوري په دی بدن کې دا وینه راجم شي او بیا دغه سره وخم یوځي شي